مولانا بیدیگر رحمه الله تعالی الله رب العزت قبر د نور نه ډک کړي هغه ویلي وایي 10 کاله بعد به تاسو دا خلک وینئ دا جنکۍ دا هلکان دا بډمان دي دغه ډېر مخکې ویلي تاسو اوس وګورئ دې ته ګوره دا انسان ولې داسې کوي انسان ولې ځان داسې شی جوړ کړي جینۍ کله جوړوي کله یو شی کله بل دا ولې کوي دا د دوه وجو نه کوي دوه ریزنز داسې دي چې انسان په دې باندې مجبوره کوي چې دا کار وکړه یو کار دا دی چې کله الله رب العزت د انسان نه عقل واخلي عقل داسې عقل دی والي یو خو داسې عقل دی چې موږ وپېژنو چې دا اوبه دا روټۍ ده دا موسم ګرم دی دا یخ دی دا موږ په دې ته یو عقل دا عقل دی یو ته ویل کېږي عقل سلیم داسې عقل چې ته پې ښه او خراب وپېژني نو چې کله انسان نه الله رب العزت عقل سلیم واخلي نو بیا انسان په دې باندې دا بل عقل مجبوره کړي چې دا کار وکړه نو بیا د انسان نه دا شی جوړ شي نو دویم کار داسې دی چې انسان دې ته مجبوره کړي انسان بعضې وخت کې خواهش داسې چې زه یو غټ کس وې زه مشهور وې زه داسې وې زه داسې وې دا انسان خواهش دی نو چې کله انسان دا خواهش وکړي نو دې لپاره بیا څه کوي نو ځینې خلک په صحیح طریقه باندې الله پورې طریقه چې کوم د جایز طریقه ویل کېږي په هغه طریقه باندې څوک ځان محنت کوي کوشش کوي ځان مشهوروي یو داسې طریقه ده چې هغه د الله رب العزت ته طرفه ناجایز وي حرام وي نو دا شیطان دا انسان پسې ولګي دومره مجبوره کړي چې بیا انسان کله ځانه جینۍ جوړه کړي کله ځانه یو شی جوړ کړي کله ځانه بل شی جوړ کړي تر دې پورې چې ځان په یوه طریقه باندې مشهوروي څوک ځان بربنډ کړي تاسې ګورئ د دوه وجو نه چې کله الله رب العزت د انسان نه عقل سلیم واخلي کله د شیطان زور سې واشي نو بیا د انسان نه دا شی جوړ شي او بل اخري خبره ته کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مشکات شریف کې حدیث مبارک دی وایي قیامت په ورځ باندې به سوری نه وي صرف سوری به د الله رب العزت وي د عرش سوری به نور سوری به نه وي نور به یوه زره نږدې شوی په دغه حالت کې به اووه کسان دا د عرش د لاندې ولاړ وي اووه قسمه خلک اووه قومونه اووه قسمه خلک دا به د عرش د الله رب العزت لاندې ولاړ وي یو کس پکې هغه رجل شاب نشأ فی عبادت الله یو کس هغه دی چې دا د الله رب العزت په عبادت کې پیدا شو زندگی تیره کړه بوډا شو د دنیا نه لاړې داسې زندگی د الله په عبادت کې تیره کړه دا کس په د قیامت په ورځ باندې د الله د عرش د لاندې لکه مثال په طور باندې یو سړی دی دا پیدا شو دا چې کله غټ شو نو د ږیره راغله ږیره ده پرېغوسته بیا په ځوانۍ کې مړه ده ږیره ده بوډاتوب کې مړه ده ږیره ده چې کله د دنیا نه ځي د ږیره شته دی دې ته ویل کېږي چې دا د الله رب العزت په عبادت کې دا مسلمان پیدا شه چې ږیرې راغله نو پرېغوستې غټه شوه مړ شه په هغه حالت کې دا کس به د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې یو قسم خلک هغه دی چې عبادت وکړي ګوره ږیره یې راغله او ږیره یې وخروله ځوانۍ کې ږیره خرولې ده بوډاتوب ته ورسېد ږیره یې پرېغوسته وازداد نشأ فی عبادت الله نه ویل کېږي دا د الله رب العزت په عبادت کې نه دی پیدا شوی دقه رنګې دا ځوان دی ګوره دا به عبادت کوي دا به نیک بل یو داسې نیک عمل کوي خو لیکن دا یو سټایل چې کوم د جنکو په طرز یې دا کوم کار کړی دی دا کس خو دا ویډیو ډیلیټ هم کې اوس نور خلکو هم اپلوډ کړي دا ویډیو به تر قیامت ورځې پورې چلیږي نو ته به آیا د الله د عرش د لاندې سوري ودرېږي هرګز نشي ودرېدلی دغه رنګې هر یو کس ته پکار دی هر یو کس له چې خپلې آیډۍ نه دغه رنګې د خپل پرسنل لایف کې دغه رنګې سوشل لایف کې داسې کارونه وکړي چې هغه د الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احکامو د الله رب العزت چې کوم قرآن نازل کړي د هغه د ماتحت دي د هغه د روزو موافق نو بیا الله رب العزت هم د انسان نه ناراضه کېږي یو بل حدیث مبارک کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم
کم یو کس چې د بل قوم مشابهت اختیار کړي د قیامت پر ورځ به د هغوی سره ته اوس ووایه چې دا مشابهت دی خو نه دی دا د جنکو طرز دی خو نه دی او د مسلمانۍ چې کومې مسلمانۍ طرز عمل دی د جنکو دپاره د زنانو دپاره هغه پرده ده دا د غیر مسلمو سټایل دی نو الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې دا کس سټایل کوي او الله رب العزت تر قیامت پر ورځ باندې چې وایي زه هلته غیر مسلمو سره ودرېږه ته چې کوم سټایلونه به دې کول دا غیر مسلم وو دا څومره تباهي ذریعه ده